بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد بإذن الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. پرون سبق کې مونږه د الله پاک صفات سلبیو کې دویم نمبر او دریم نمبر صفت هم ویلو چې الله پاک جسم نه دی، الله پاک جوهر نه دی. لندو الفاظو کې خلاصه دا غیر را چې مونږ الله پاک جسم نه دی. ځکه چې جسم د لپاره دوه خبرې دي، یو خو به دا جسم چې دا یو مترکب وي یعنی بل نه به جوړ شوی، او که الله پاک د جسم وګڼي نو دا بیا مرکب او مرکب په خپل ترکیب کې محتاج وي، بل جز ته محتاج وي، او الله چې دا محتاج نشي کېدلی. دویم نمبر جسم چې دا متحیز وي او متحیز په خپل تحیز چې مکان ته محتاج وي او د الله ذات محتاج نشي کېدلی. لکه محتاج کېدل چې دا ممکن علامه ده، والله ممکن نه دی، واجب دی، واجب الوجود دی. او الله پاک جوهر هم نه دی زمونږ په نسبت باندې، خو جوهر ځکه نه دی، جوهر زمونږ په نسبت باندې جزء لا يتجزا ته وایي، او جزء لا يتجزا دا به دوه حال خالی نه وي، یا به یوازې یا به بل سره وځي شوي. که یوازې جو بیا به دا مکان د محتاج وي، ځکه چې د مکان نه بغیر خوا موجود دی نشي. او دویم دا کله بل سره یوځای شي، کله بل سره یوځای شي دا بیا مرکب شي، او مرکب خو مخکې مونږ ویل چې مرکب دا نه ده کېږي، مرکب چې نه دا محتاج وي په خپل ترکیب کې بل څه ته، نو الله ذات مرکب نشي کېدی. او د فلاسفه په نسبت باندې هم جوهر نشي کېدی. فلاسفه اگر چې وي جوهر دی ته وایي، جوهر هغه چې داسې موجود ته وایي چې هغه په خپل موجودیدو کې محل او موضوع ته محتاج نه وي، نو دې معنی اطلاق اگر چې په الله باندې کېږي، لیکن بیا هم دا و باندې جوهر نه دی. ولې؟ ځکه چې هغه دا جوهر دا ممکن قسم ګرځولی دی. هغه وایي چې دا مفهوم یعنی هغه چې په ذهن کې راځي دا دوه قسمونه دي، یو واجب دی یو ممکن دی. نو واجب نو ذات بارے تعالی مراد ده، او ممکن چې نه دا په دوه قسم دی، یو عارض دی یو جوهر دی. واښو باندې یو عارض دی بل څه دی. نو دا جوهر چونکې د ممکن قسم وګرځول دی، هغه د دې وجې نه د دې اطلاق په الله باندې لګېږي، په ثاني عالم باندې کېږي. بیا دا وایي چې کته داسې وکړه که نه چې دواړه معنی واخله، د جسم نه مراد قایم بذات واخله، او د جوهر نه مراد چې نه داسې واخله چې هغه داسې موجود چې اعلی مکان وي. نو بیا دې اطلاق په جوهر سره او په د جوهر اطلاق د جسم اطلاق بیا په ثانیه باندې کېدی شي، ثاني عالم باندې. نو ټیک ده، په دې کې څه خرابي نشته، خو بیا موږ دا معنی نشو اخیستی. ولې نشو ثابتولی الله لپاره؟ درې وجې دي. یو وجه خو دا ده چې اهل سنت والجماعت عقیده لري چې د الله لپاره په هغه نوم ثابت دی، هغه نوم باندې برابر دی کوم چې الله او د الله رسول خوښ کړي دي، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، او دا پای کې نشته دی. او دویم دا چې د جسم او جوهر چې کله موږ وایو نو په ذهن کې دې نه ډایرکټ هغه معنی راځي، لکه جسم نه مراد د موږ په چې کله موږ جسم وایو نو ذهن کې مرکب راشي چې دا وسنه مرکب وي، د جسم او د حیوله او د صورت نه مرکب وي. هغه شان د موږ متحیز او جوهر وایو نو په ذهن کې دا راځي. نو کله معنی د متحیز راځي، جوهر د موږ په معنی متحیز راځي چې دا متحیز وي. نو زمونږ په ذهن کې ډایرکټ دا معنی راځي د دې وجې نه د الله پاک نه د الله پاک پر جسم او جوهر ته نشي ثابتولی. دریم دا دی چې بلې کې دا فرقه مجسمه چې الله پاک پر عام جسم ثابتوي، د هغې لپاره مرکب کېدل لازم دي، د هغې سره مشابهت راځي. دغه شان د نصارا چې نن هغه وایي الله پاک د دریو څه چې دا مرکب دی، یو ابن دی یو اب دی یو روح القدس دی. نو د دې سره د مشابهت د وجې نه موږ دغه معنی نه اخلو. بیا دی وایي اعتراض دی، دا خو زور سبق. اوس اعتراض دا دی چې لکه څنګه د جسم اطلاق په الله باندې نه شوی، د جوهر اطلاق په الله باندې نه شوی، او دا ځان سره دا خبره وکړله چې دا په اسماء الحسنا کې نشته دی، نو دغه شان دی د الله پاک په اسماء الحسنا کې خو نه واجب شته دی نه پکې قدیم شته دی، او کم څیز چې دی قدیم د واجب سره لازم دی وجود، هغه هم د الله پاک په نومونو کې نشته دی. نو ته خو د الله پاک دپاره واجب هم ثابت دی او د الله پاک دپاره قدیم هم ثابت دی، او اسماء الحسنا و چې موږ دا اورېدلي دي نو په دې کې خدا نشته دی. په خبره باندې پوه شوئ؟ یعنې مخکې ده وویل که نه چې د الله پاک دپاره د جسم او جوهر زه نه ثابتوم. ولې نه ثابتوم؟ ځکه دی چې په اسماء الحسنا کې نشته دی.
نه چې په اسماء الحسنا کې خلک دغه نشته ده وجود تر الله پاک پر ثابت ده واجب نوم د الله پاک پر ثابت ده قدیم د الله پاک پر ثابت ده مخویل شو کنه دا نمونه کوم په اسماء الحسنا کې نشته نه نو وایو چې اگر چې دا نمونه په اسماء الحسنا کې نشته ده شریعت په قرآن او حدیث کې نه راغلي لیکن په دې باندې اجماع مناقضه ده سمناقضه ده اجماع مناقضه ده په خبره باندې چې الله پاک دا اطلاق ترنده د وجود د واجب او د قدیم دا جایز دي او اجماع د ادله شرعیو کې یو دلیل ترنه اجماع ده او دا اجماع په دلالت باندې اجماع د دلیل شرعي ده په دې باندې قران او حدیث دلالت کوي لکه الله پاک فرمایي کنتم خیر امه اخرجت للناس تاسو غوړ امت تاسو ولي نه دا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر او بل دا چې تاسو غوړ امت زګي چې تاسو اجماع الله پاک زنده دخل کچره دا خلق په خطا باندې راجم شوی نو پیغمبر صلی الله علیه الله پاک وجو ته حکم نه کړی په دا باندې او بل دا چې او پیغمبر فرمای لا تجتمع امتي على الضلاله زما امت دا په گمراهی باندې شي راجم کړي او دا په خبر باندې اجماع مناقض ده پوه شئ اوس د دې خبرې جواب چیرې دا الله ما د قدیم او واجب او د واجب سره چې کوم سیز لازم دی وجود نه د دې اطلاق ترې کنه دا په الله پاک باندې شوی دی یو جواب خدای دی چیرې اجماع مناقضه پرې باندې بعض حضراتو د دې جواب د څه ورکړل او د دې بیا یو قاعده چې دا راو باسل ده هغه جواب یې دا راو باسل جواب دا دی چې دا الله او واجب او قدیم دا الفاظ مترادف دي الله سره واجب او قدیم دا الفاظ دي او دا وجود چې کنه وجود دا د الله تعالی سره لازم معنی ده یعنی دا د وجوب معنی چې دا لازمی ده پوه شو به معنی نو قاعده نه ده و چې کله په شریعت کې په یو جبه کې یو لفظ چې کنه د دې اطلاق په بار تعالی باندې وشو په یو جبه کې د یو لفظ اطلاق په بار تعالی باندې وشو نو د دغه جبه نور مترادف الفاظ دغه جبه نو مترادف الفاظ او داغي سره چې کوم څه لازم وي نو داغي اطلاق هم په دا باندې جایز دی په الله باندې جایز دی پوه شئ الهغه پوه شئ قاعده وې دا نه چې دا کوم جبه کې یو لفظ تعالی باری تعالی لپاره ثابت کو نو دغه جبه کې یا په بل جبه کې د دې چې کوم مرادف الفاظ دي اغا او د دې پشان د دې سره چې کوم لازم دي ناغه ثابتول الله لپاره سری جایز دي نه دی وای چې ګوره لکه الله تا ثابت کو نو الله دا واجب او قدیم دا الله سره مرادف دي مترادف الفاظ دي پوه شو به معنی نو چې څنګه الله ته ثابت کو د دې مترادف الفاظ دا هم د بارزاله پر ثابت دي او د دې سره چې کوم لازم دي چې هغه واجب دي چې وجود دی وجود چې دا واجب لازمی معنی ده ولکه واجب دي ته وای چې دا وجود به همیشه وي کنه وجود به راځي وي نو دا لازم دا مورم ثابت دی نو په دې معنی پته معنی دا الله پاک باندې خدای اطلاق زنده هم جایز شو او د واجب اطلاق هم جایز شو لکه پوه شو به باندې په دې خبره باندې پوه شوي دا بعضی کسانو د دې جواب ورکړل دي او شارح رحمت الله علیه فرمایي چې په دې جواب کې د نظر ده درې خبرې دي پکې او درې ونه دي غلطي دي یو خبره پکې ده چې لکه دل اول دا خبره وکړه چې الله واجب او قدیم دا سری مترادف الفاظ دي سلفازي نو دا خبره د صحیح نه ده دا مترادف دي ته ویلېږي چې هغه اتحاد فی المفهوم ورته حاصل وي مترادف څه ته ویلېږي اتحاد فی المفهوم یعنی دا مفهوم یو وي او دلته د الله او د واجب او د قدیم مفهوم چې دا سره دی بلنه جدا ځکه لفظ الله دا جزء حقیقي د عالم دی جزء حقیقي سره عالم دی او د واجب نه مراد هغه ذات ته چې داغه عدم محال وي او د قدیم نه مراد هغه دی چې داغه د وجود ابتدا نه وي نو مفهوم د ټولو جدا جدا دی نو لهدا دا خبره ده غلطه شوه چې داسري مترادف الفاظ دي ویمه خبره ادا وي چې کله یو لفظ چې نه دا ته په جبه کې ثابت کې نو داغه مرادف الفاظ وو ته هم ثابت دي نه دا خبره دیم غلطه ده ګورئ ځکه وایي چې دا خبره کې صحیح ده چې کله دا لفظ او داغه مرادف الفاظ سینه نو پدې کې د نقص یا شایبه د نقص سینده پکې نه موجود
او په کوم ځای کې چې د لفظ نه د مرادف الفاظ پای کې نقص راځي یا به شایبه د نقص راځي نو هغه ځای کې دا مترادف الفاظ په یو شی باندې دي لکه عالم او عاقل دا مرادف الفاظ دي لیکن دا الله پاک د خو عالم ویل شي خو عاقل الله پاک نه شي ویل لکه عالم الغیب والشهاده هو الرحمن الرحیم الله پاک د عالم ویل شي او الله پاک د عاقل نشي ویلې ولی نشي ویلې ځکه په عقل کې چې نه عاقل چې نه دا ویلېږي چې ستا عاقل دې ته ویلېږي چې پای کې لکه قید او بند پکې وی لکه بندول عاقل د عقل ته کوی چې دا خبره په ځین کې را بند کړي نو را بندول دا معنا په دې کې چې شایبه د نقص موجود ده نو لہذا الله پاک ته عاقل نشي ویلې او درېمه خبره ده چې دا خبره وکړه چې کم لفظ دا ثابت کو دای مترادف الفاظ کو داغه کم دغه لازمی معنی چې نه هغه هم ثابت او داغه په لازم باندې اطلاق کیږي دا خبره دینه دا هم صحیح نه ځکه چې لفظ اطلاق کې اجازه تکړه شي نو بیا به لازم اغستل دغه صحیح وي خامخه لکه خالق كل شيء خالق كل شيء وذا الله پاک د بار د خالق كل شيء ته چې الله پاک د هر څه چې دا خالق ته نو د دې سره لازم دا چې څومره سيزونه په دنیا کې موجود دي انداغي پیدا کوونکې بسو کی الله پاک واستبل شم چې الله پاک زمکه پیدا کړ اسمان پیدا کړ خدا بوم چې الله پاک خنزیر پیدا کړ نو ټیک دا الله پاک خنزیر پیدا کړ او الله پاک ته نسبت دې نشي کولای پوه شو معنی هغه پوه شو نو دلته دا معنا غستل وي هم صحیح نه دي هغه پوه شو به دې باندې هغه پوه شو ها دلته اطلاق د ملزوم دی لازم شي نه دا وګوره به زمکه و فإن قيل كثرت ویل شي په اعتراض کې فكيف يصح اطلاق الموجود والوجوب والقديم ونحو ذلك مما لم يرد به الشرع وای چې په اعتراض کې دا ویل چې مکه تا موږ ته دا ویل چې الله پاک د پاره جسم او الله پاک د جوهر ته نشي ویل دغه چې پاس مولوسنا کې نشته او شریعت په نه ورچ شوی دا نو پرې الله پاک د پاره ته دا موجود او د الله پاک د پاره واجب او قدیم دا نوم ته څنګه ثابت دي سره د نه چې شرع خبرې باندې نه ورچ شوی هغه پوه شوی نو یو جواب داري آسان جواب بالاجماع پس سره یعنی اگر چې لکه دا په قران او په حدیث کې نه دی راغلي خو په دې خبره باندې اجماع مناقض ده چې دې صفاتو د الله پاک لپاره ثابتول شي او دا اجماع او هو من ادله الشرعيه ادله الشرع چې دا هم د شرع د ادلهونه ده چې شرع ادله ټول زوري کم دي کتاب الله سنت رسول صلی الله علیه وسلم او اجماع الامه او قياس نو دا اجماع چې دا نو په دې باندې دا هم یو دلیل شرعي دی حجت په قائمول شي او ځکه قران کې راغلي کوم خیر امتنا او لا تجتمع امتي على ضلاله وقال يقال دا دویم جواب دا ورکړی دی وقال يقال بل اسر بل شي دي کله ولګي ان الله والواجب والقديم الفاظ مترادفه چې واجب قدیم او الفاظ دا سړي مترادف والله سره واجب او قدیم دا ټول سړي الفاظ مترادفه دي دویم نمبر والموجود لازم للواجب او موجود چې دا لازم دی چا سره ځکه واجب هغه ته ولګي چې هغه باندې ما داغه عدم محل یعنی هغه خامخات دا لازمي تور باندې موجود وي واذا ورد الشرع دوزا قاعده وي واذا ورد الشرع باطلاق اسم بلغه وکله چې وارد شي شرع یعنی شریعت حکم ثابت په اطلاق کول دی اسم بلغه په لغت سره فهو اذن دا اجازه ده باطلاق ما يرادفه من تلك اللغه چې اطلاق وشي په هغه الفاظ باندې کم تر دې سره مرادف دي په دغه جبهه او من لغه اخرى یا ببل جبهه نو ببل جبهه لکه موږ چې الله ته خدای ویل دي نصري جائز دي هغه پوښوي په فارسی کې خدای ورته وما يلازم معناه او هغه سرم اغسته شي کم چې د معنا لپاره سره وي لازم دي وفيه نظر وای د چې دا درې خبرې وکړلې نو پرې کې نظر ده نظر معنا دا چې لکه دا درې خبرې چې دا کوم کړ چې الله واجب او قدیم دا الفاظ مترادف دي نو دا خبره غلطه ده دویم دا خبره غلطه ده چې لکه ته یو مرادف لفظ واخلې نو یو معنا واخلې لفظ واخلې دا مرادف په خامخا واخلې نو موږ چې دا زګه غلطه چې کله به نقص او شایبه نقص وکي بیا دا نه ځاګسته
پوه شئ. او درېمه خبره دغه چې د وکړله چې دا د واخله نو لازم معنی به اخستنو صحیح دي. دا دغه چې بیا خالق کل شی دا لاندې به لیکل لیکل دي وفيه نظر من وجهين احدهما في الترادف وذلك لان مفهوماتهما متغايره فالله اعلم للجزئي حقيقي ومعناه بعزم اللغه المعبود او من يتحير العقل عنه منه فيه او من يتزرع الكل اليه او من يحتجب عن غيره والواجب ما يمتنع عدمه والقديم ما لأول لوجوده والثاني فهم في اجتهاد حكم جرده حكم مددوان مترادف يوي في اطلاق عليه تعالى لانه قد يكون احدهما موهما بالنقص فلا يصير اطلاقه ولذا لا يطلق عليه العاقل لا اطلاق ده الله باقي معنی کی بولی وان كان مترادفا للعالم اگر چې د عالم د لپاره مرادف ته لانه من العقل بمعنى القيد عما لا ينبغي لکه دا عقل په باندې قید باندې وغه د دې چې الله پاک پر مناسب نه وكذلك حال اللازم دا حال لازم ده فإن الله تعالى خالق كل شيء ويلزم أن يكون خالق الخنزير مع أنه يجوز إطلاق الملزوم للازم لکه پوه شو په دې باندې پورا نه قبل بسوه ما